نن سبا اچانک هارت اٹیک راتلل چې کوم دی دا یو ډیر عام بیماری جوړه شوې ده. اچانک مرګ، اچانک هارت اٹیک دا نه چې بوډا په ځوان زلمو الکانو باندې هم اچانک هارت اٹیک راشي. یو سور و د مخې په پنجاب کې کالج کې پروفیسر لګي او ټیچینګ کولو او هارت اٹیک پر راو. دینه علاوه په انډیا کې یو کرکټرو چکه اوغله او بل مرګري سره دغه ورغو مشورې ته ورغو ډایرک را پرې وته مړ شو اچانک هارت اٹیک. اوس د دې علامات څه دي او دینه بچاو څه دي؟ ساده یو څو خبرې در سره شریکو چې دین هر انسان کچره په دې ویډیو کې په دې خبرو باندې عمل وکي نو دغه هارت اٹیک نه راتلو نه بچ کې دي شي. هارت اٹیک ریزن څه دی؟ یو خو زیات مقدار کې شوګر، زیات مقدار کې چینی خوړل، خواږه شیزونه خوړل. یو موږ له خواږه خوږ شي صرف چینی کې ښکاري یا لمټې کې خوږ شي ښکاري، خو چون کې په اوړو کې هم دا اوړه چې کم وي په دې کې هم شوګر موجود وي. بل پیپسي چې کم دی دا کم سافټ ډرینک چې موږ سکو ګرمای کې خو ډیر زیات کله کیږي په دې کې د چینی انتهایی زیات مقدار موجود دی د شوګر. نو صرف موږ له چینی په دغه شیزونو کې ښکار خو چینی شوګر چې کم دی د هر شي کې د سناسه مقدار شته دی. نو کوشش وکړو چې دا شیزونه او پیجنو، دا شیزونه او پیجنو چې پای کې چینی مقدار سیوا دی او هغه نه ځان بچ کو چې په نمبر 1 پکې دغه سافټ ډرینک کې راځي او دا انرژي ډرینک کې وغیرہ چې کم دي کې چینی ډیر زیات مقدار موجود دي. خا چې کم نشانات څه دي هغه ټول نغټه نشانی دار چې کله زړه کمزور وي د انسان، زړه کمزور وي غم لخکاری نه لکه مطلب دا سه انسان ته پته نه لګي چې زما زړه کمزور دی او زه خو ټیک ټاک مو ډایرکټ په اچانک هارت اٹیک راشي. کله دا انسان زړه کمزور وي کنه نو داغه مکمل پریشر سره داغه زړه چې کم دی وینه نه سپلای کوي د جسم مختلف حصو له او چې کله دغه وینه نه سپلای کیږي صحیح طریقې سره حال سیل ته نه رسی نو دیلا لو بلډ پریشر هم ویل کیږي یا ډیر هاي بلډ پریشر هم ویل کیږي. لو بلډ پریشر په وجه باندې هم هارت اٹیک راتلو مطلب چانس شته او د هاي بلډ پریشر په وجه باندې هم د هارت اٹیک راتلو چانس شته دی. خا چې کله کم د یو انسان زړه کمزور وي کنه یا هغه پته لګي چې زما زړه کمزور دو طرف ته روان دی بس ته ډکیږي ډیر زر تکاوت په غاډي رزر محسوسې دي نه علاوه صاحب دغه زیاته خرابي کچ لګمنډ وي یا پس پونو خې جنو سا شي ډیر زر پسینه کې درد راتل دینه علاوه په ګس لاس باندې درد راتل ګس لاس کم طرف ل چې زړه دی دغه طرف ل په لاس باندې درد راتل او د کېدو دوران سا اغشتلو کې مشکلات چې او دوی نو سانه ډایرک کینی نو سای پزیشي یا ودرېږي نو سای پزیشي چې او دوی نو سا کې ولا مشکلات راځي. خوب کې بار بار پاسېدل خوب هم دغه کس مکمل نه وي، خوب کې مطلب هغه بار بار پاسي خوب پورا نه وي. امتیازو مقدار کې کمی راځي، امتیاز چې کم هغه کوي یا ډیر زیات کمیږي مطلب چې یو انسان دروازه امتیاز 145 زله کوي نو چې کله زړه کمزور شي دا غره امتیاز هغه مقدار هم کم شي، دا غره امتیاز هغه ټایمز هم کم شي لکه کم ټایم به هغه امتیاز کوي. چې کله زړه ټول جسم ته صحیح طریقې سره وینه نه رسي نو ګردې هم متاثر کیږي، د انسان جسم نور اعضاء چې کوم دی هغه سره هم ډیر بیډلی افیکټ کیږي چې هغه کې ګردې هم شامل دي چې ګردې ور سره هم ډیر زیات متاثر کیږي. اوس دې نه بچاو به موږ څنګه کوو؟ کچاري چا کې دا مختلف قسم سیمپټمز وي د دې ډیر زر ستړي کیږي. یو خو ایکسرسایز چې کوم دی دا موږ له پکاري چې د خپل د ژوند یو حصہ جوړ کړو، پراپر ایکسرسایز کوو. یو کس ایکسرسایز نشي کولای اټ لیست پیدل ګرځیدل. نن سبا ډیر کم خلک موږ یو چې پیدل ک بازار لزو او موټر سایکل په خوا خلک موږ وایو نو ای کې د بلډ مطلب د بلډ پریشر بیماریانه یا د هارت اٹیک بیماریانه ډېرې کم راتلې وجه سوا چې غیبه د لاس په مهنت ډیر زیات کولو ای په پټه مطلب زمینداریانه به کولی په سایکلو باندې بګرځیدل پیدل بګرځیدل. نن سبا سایکل ختم دي، موټر سایکل دي. یو انسان بازار به سره جوختی خو هم په بازار لبم په موټر سایکل زی کچره جوخ زی لزی هم په موټر سایکل زی. نو کوشش وکړئ ان شاء الله چې پیدل ګرځیدل زیات کو او د خپل جسم اعضاء چې کم دي له حرکت زیات ورکول شروع کو لکه دا پکې ډیر اهم رول لري ایکسرسایز. دینه علاوه کده یو انسان خوب نه پوره کیږي نو خوب هم ډیر زر پوره کول لکه یو انسان دروازه نو د شپې غله خوب نه ورزي نو غله پکار شي دروازه ود کیږي ځکه خوب یو داسې عمل چې د زړه لپاره یو دوايي ده چې د کم انسان خوب نه وي پوره د بلډ پریشر مریض وي خامخا. نو خوب کچري د انسان د شپې نه پوره کیږي نو دروازه د خوب کوي خو خوب د کم از کم چې شپږ غنټو نه کم خوب دی نه کوي. 15 غنټو ډیر زور شي چې 15 نه کم خوب دی نه کوي. 24 غنټو کې کم کم چې د شپږ غنټې خوب کوي، 9 غنټې خوب کوي. 9 غنټې بیا بیسټ خوب دی مطلب چې د 9 غنټې ریسټ کوي په 24 غنټو کې. دین علاوه کم خلک چې روزانه 15 غنټو نه کم خوب کوي نو پاغي د زړه د بیماریانو چې کم چانسز دی هغه زیات دي. په خوراک باندې کنټرول ساتل روړه خوراک کې کنټرول څه چینی نه ځان ساتل، سپین وړ چې کم دي دا هم ډیر زیات نه خوړل، فرای شیزونه مطلب پکوړې شوي بازار د سموسې وغیرہ شوي چې کم شی په وړو کې تلیږي هغه شی کم خوړل ځکه نن سبا کو ګورئ نو دغه شی هم لکه بازار کې ډیر غیر معیاري
وړنه سوري وړي استعمالیږي نو هغه خوراک هم ډېر زیات کمول دومره نقصان چربي نه کوي که نه څومره نقصان چې دا شوګر کوي لکه انسان په جسم کې د شوګر مقدار سیوا شي نو دونه مطلب خلک وایي دا ډېر پهلوان دی او په ده به هارټ اټیک ډېر زر راځي نه جي په پهلوان نه چې د کم یو انسان که پهلوان هم وي خو د په جسم کې که د شوګر لیول کم وي که نه مطلب شوګر ډېر زیات نه خوري دا بوتلې وغیره سافټ ډرنک کې وغیره دا ډېر زیات یې نه څکي نو په ده باندې د هارټ اټیک راتلو چانس کم دی بجای د دې که یو نری انسان وي یو بس بیخي لکه تیلي مانند وي او دې بوتلې زیات څکي نو په ده د هارټ اټیک راتلو چانس سیوا دی جي په خپل خوراک کې سبزیانې زیات شاملول سبزیانې زیات خوړل فروټ زیات خوړل سلاد کچا خوراک مطلب سلاد چې کوم شو دا زیات خوړل دی چې کوم دی خپل انسان ستاسو په وړاندې که داسې څوک ډایرک اچانک راپروزي سم دمې او ډایرک راپروزي نو تاسو به ډایرک دله سی پی آر کوئ سی پی آر څه شی دی ګوره دا هم یو قسم لا د هارټ اټیک نه د زړه دړکن دوباره بحال کولو یو دغه دی یو عمل دی چې دې سره زړه دړکن دوباره بحال کېږي یو سړی سم د ځوان زلمی هلک دی او ډایرک راپروزي تاسو به د سی پی آر خامخا کوي سی پی آر څه شی دی سی پی آر اصل کې کارډیو پلمونري ریساسیټیشن ولا ویل شي ریساسیټیشن کارډیو پلمونري ریساسیټیشن سی پی آر مطلب دا دی اوس د دې عمل دا تاسو څنګه ډایرک شوک را پریوت تاسو وړاندې تاسو به ورشئ اده په سینه باندې براسي په دوړو لاسونو باندې زور کوي دا لاس په ښکته کوي دا بل به د پاسه داسې کوي او داسې خو زور به ورکوي که هغې سره هم د هغه زړه دړکن بحال نه شو مطلب ډایرک هوش کې را نغو بیا به له په خوله کې پوکې ورکوي ساه تر څنګه اکثر فلمونو کې تاسو ګورئ نه چېرته کوشش کوئ غوړیاس نه چېرته په ماشومې په چېرته جنۍ منۍ باندې چلو شي او تاسو ورمنډ نه کوئ ډایرک ولا تاسو مطلب هغه د ساه دغه شروع کوئ ګورئ دې نه به ځان ساتئ دا هسې ګپ مې مذاق مې سره ولګولو خو سی پی آر چې کوم دی دا یو ډېر امپورټنټ رول لري چې کله یو کس ډایرک دا څومره هم کسان دي تیر شوي میاشت تاسو له ما ونه وي 2-3 کیسونه داسې راغل چې سم د کالج پروفیسرو لیکچر یې ورکول او ډایرک په ځمکه کېناستو را پرېوتو نو دغه ټایم که چېرې دی سټوډنټس وي یا دغه یو بل ټیچر وي هوښیار کس وي هغه ول سی پی آر کولی شو نو دی بچ کولی شو دغه رنګ انډیا کې هغه هلکو کرکټ کول او ډایرک را پرېوتو په پیچ باندې را پرېوتو په پیچ باندې را پرېوتو مړ شو نو دغه ټایم که یو کلاړي دله سی پی آر کړی وی نو هغه هم بچ کېدی شو نو سی پی آر چې کوم دی دا یو ډېر امپورټنټ دی د زړه دړکن دوباره بحال کولو دپاره یو ډېر امپورټنټ عمل دی نو دا څومره خبرې ما په دې ویډیو کې نو دا ډېر سمپل خبرې دي لکه دې کې څه داسې نه چې دا یو زه ډاکټر یم او ما درله ډېرې پیچیده خبرې وکړي دا ډېر سمپل خبرې دي چې دا خبرې موږ روز چې کوم زموږ زندګي ده نو دې کې که چېرې دا خبرې موږ اپناو کړو نو د هارټ اټیک دا کم ایشوز دي دې نه موږ بچ کېدی شو ایکسرسایز یو ډېر امپورټنټ رول لري په زموږ په زندګۍ کې ایکسرسایز هر ټایم کول لکه تاسو د عمران خان تاسو وګورئ الله یې د بدو سترګو ساتي خو عمران خان څومره فټ دی تقریبا 70 سال نه دی اباو دی خو هغه چې کوم دی ایکسرسایز تر اوسه هم نه دی پرېښی هغه داسې ایکسرسایز اوس هم کوي چې داسې زه نشم کولی لکه 18-20 سالو هلک هم داسې ایکسرسایز نشي کولی څنګه ایکسرسایز چې عمران خان کوي جي نو ایکسرسایز یو ډېر اهم رول لري جي نو دا یو خاص اپډیټس په دې ویډیو کې تاسو سره شریک کولو د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام